هسې خو خیبر پښتونخوا هره سیمه ښایسته ده، خو د شمالي علاقه جاتو له خدای پاک داسې ښایست ورکړی دی چې انسان ورته ګوته په خوله پاتې شي. د دیر اپر پتراک نه 10 کیلومتره شمالي اړخ ته واقع سیاسن علاقه هغه ګمنامه ځای دی چې تر اوسه د میډیا د نظر نه دی تیر شوی. د کومراډ سره په بارډر باندې دغه سیمه هر څوک د جنت غوندې نظارې لري، خو د ژوند د بنیادي سهولیاتو نه محرومه دي. تعلیم، سړک، صحت سهولیات بالکل د نش برابر دي. د خلکو د وینا مطابق حکومت ډیر ځله وعدې کړي دي، خو تر دا دمه هیڅ عملي اقدامات نه دي شوي. دغه ځای 3000 آبادي د حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه ځای ته د سیاحتي مقام درجه ورکړی شي او په هنګامي بنیادونو باندې د دغه علاقې سړکونو ته د سړک توسعه او تعمیر وشي چې د دغه خلکو دغه درینه مطالبه ترسره شي او د ژوند بنیادي سهولیات ورته نه صرف په کور میلاو شي، بلکې د سیاحت د فروغ سره د دغه ځای خلک په خپل کور باندې د باعزته روزګار هم قابل شي. میډیا سره گفتگو په وخت باندې دغه ځای خلکو صدا سی وایي. ما رمداد نامه ده، دا زموږ د علاقه چې کومه ده ډېره ښایسته علاقه ده. موږ ته د ډېرو چیزونو ضرورت دی، دغه شان هسپتال دی، روډ دی، بجلي خو هم الحمدلله موږ ته راغله صحیح ده. خو لکه د سکول د دغې سرکاري ادارې چې کومې دي، لکه اوس موږ ته هسپتال نشته دی. هسپتال ډېر شدید ضرورت دی. روډ جو دغه حالات دی، تاسو ته په خپله پته دغه یو ډاټسن چې راشي دویم ډاټسن له لار نه وي، هغه په کیلومترو فاصله کې هغه ځي او یو بل له بیا لار ورکوي که نه. که یاره دا علاقه چې کوم ده د پاکستان سره وي او په هغه حصه کې حسابېږي، نو موږ حکومت ته دا سوال کوو چې یاره دې علاقې ته لږ نظرثاني وکړي او د روډ او د هسپتال او دا کوم ضرورت چې دا موږ له چې پوره کړي نو ډېر ښه به وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حیدر سلام اور بابا حسین راجکوټي. زه به حیثیت پاکستان یو پاکستاني شهري، زه داوجان له ستاسو د چینل ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ د علاقې ته راغلی. د سیاسن ویلي کې موږ ولاړ یو او زموږ ډېرې ستونزې دي او ډېر مسایل دي داوجان لاله. په هغې کې لاولنۍ خبره زموږ دا روډ دی، دا 10 کیلومتر روډ دی، تاسو پرې رالی. د افسوس خبره ده چې کوم دی نو 1300 ارب روپۍ چې کوم دی نو بجټ پیش کړو کې پکې حکومت، خو په هغې کې زموږ دپاره هېڅ نشته دی. نو تاسو خو په 1947 کې آزاد شوي داوجان له، او مونږ چې کوم دی 1960 کې آزاد شوي یو. مونږ دلته نوابي دیر مونږ په تیارو کې ساتلي یو. د هغې نه وروستو چې مونږ کم دی نو سیاسي خلکو په تیارو کې ساتلي یو. نو 2017 کې خان صاحب راغلی کومراډ ته، ډېرې زیاتې وعدې کړې وې. نو مونږ ویل چې یاره څه به وشي او مونږ له به دا روډونه جوړ شي او مونږ له به د ټوریزم په مد کې روپۍ راشي. زه تاله یو مثال درکام د ترکیه چې د کم دی نو ټوریزم نه چې کم دی نو هغوی چې کم دی نو 60% بجټ د هغوی د ټوریزم نه دی. او که چېرې زموږ په دې ځای کې باندې ټوریزم ډیولپ شي نو ډېر زیات مواقع دي او زموږ به ډېرې غټې پیدا کېږي. بل سیاسي خلکو دلته هیڅ کار نه دی کړی. واحد موږ له پیپل پارټۍ دا 2 سکولونه جوړ کړي دي، دا یو میډل سکول دی او یو د جنکو پرایمري سکول دی. او دا بجلی دا دغه چې تاسو ته ښکاري دا زموږ د دې ویلج ناظم دی شمشیر علي آزاد، ټیک دی جي. نو هغې په کوششتونو د جاپان د جرمني یو پراجیکټو او د SRSP او د هغوی په اشتراک باندې دا بجلي د شمشیر علي آزاد په کوششونو موږ ته رارسېدل. لکه دا خپله بجلي ده، دا خپله بجلي ده. موږ ته د ډاکټر ضرورت دی او کم سے کم یو نرس موږ ته ضرورت دی، موږ ته د الکټري ضرورت دی، موږ ته د نرسانو ضرورت دی چې هغه موږ له وختي ټریټمنټ راکړي. خو هغه تشې وعدې دي د خیبر پښتونخوا حکومت اوسه پورې په ګراوند باندې موږ څه ونه لیده. وعدې کوي چې دومره بجټ موږ دغه کړو، دومره دغه موږ وکړو، خو زموږ د دې علاقې دپاره زموږ د دې ویلج کونسل د بدقسمتو عوامو دپاره هېڅ نشته دی. او موږ تاسو ته تاسو دومره زیاته ګیله کوئ چې دې علاقې کې هېڅ نه دي شوي. زه خو ګورم ښه ته په دې کور باندې PTI جنډه لګېدله. آیا د PTI ګورمنټ هم دلته څه نه دي کړي؟ سرجي د PTI ګورمنټ خو په دې صوبه کې دا 9 کال روان دی او سرجي په مرکز کې هم حکومت و. یاره سرجي زمونږ خو بدقسمتي دا ده چې زمونږ چې کوم MPA دی نو هغه د پیپل پارټۍ سره تعلق دی د PK او زمونږ چې کوم MNA ده صاحبزاده صبغت الله صاحب، د هغه نه موږ ډېر سخت مایوسه یو، ځکه چې هغه له پکار و چې هغې د دې علاقې دپاره څه کړي. او اوس په دې بلدیاتو کې چې کوم دی زمونږ دا ویلج چې کوم دی د تحصیل دا چې کوم دی نو پاکستان تحریک انصاف ګټل دی،
خو یاره سر زمونږ دپاره هېڅ یې نه دي کړي نو موږ پر زور مطالبه کوو د خیبر پښتونخوا د حکومت نه چې هغه دې طرف ته په ترجیحي بنیادو باندې کار وکړي او زمونږ د علاقې ته سکولونه منظور کړي زمونږ د علاقې ته چې کوم دی چېرته یو ډسپنسري منظور کړي او زمونږ چې کوم دی الحمدلله د بجلي خو ما تاسو ته ویله چې په دې کې د شمشیر علي آزاد ډېر زیات سټرګل و د عوام دغه شانه بشانه ولاړو او دا بجلي موږ ته رارسېدل ده نو موږ د هغه ډېر زیات شکریه ادا کوو د هغه ډېر زیات مشکور یو د خیبر پښتونخوا حکومت ډیر زیات کوشش کوي چې یاره ټوریزم ډیولپ کړي نوي ځایونه خلکو ته وښیي زه فکر نه کوم چې دې علاقې ته دې نه مخکې میډیا والا داسې راغلي دا به یې راوچته کړي یا د خیبر پښتونخوا حکومت د خپل طرف نه به څه داسې دغه شوي وي څه ګڼئ تاسو په دې علاقه کې د سیاحت د فروغ دپاره څه مواقع دي دلته څه دي دلته کې فصلونه څه کېږي میوجات کم کېږي د دې آبوهوا حوالې کې راته ووایئ سرجي دا خو موږ ستاسو د چینل شکریه ادا کوو چې تاسو دومره تنګ وخت کې او په لنډ وخت کې دې زموږ علاقې ته راغلی او زموږ دا ستونزې م عوامو ته رامخې کړه او پاکستان ته زموږ دا ستونزې ښه سرجي موږ سره ډېر ښایسته موسمونه یې موږ دلته جوار هم کرو موږ الو هم کرو موږ اوپي هم کرو او زمونږ ډېر فصلونه دلته کېږي سرجي دلته زموږ غوزان ډېر مشهور دی بیا چې کم دی نو په سرلي کې ګوڅي کېږي دلته زموږ مڼې کېږي ټوریزم ډپارټمنټ حوالې سره به زه دا وایم که نه چې تشې وادي دي سرجي د ټوریزم ډپارټمنټ باندې که هغه معمولي کار هم وکړو که نه زموږ خیبر پښتونخوا کوم چې ټوریزم منسټر دی هغې له دا پکار دی چې دا علاقې اوپن کړي دې علاقې ته خلک راشي د پنجاب نه خلک راشي د سند نه خلک راشي پارلر خلک راشي که نه نو دا علاقې به زموږ اوپن شي دا ډېر پرم نه خلک دي سرجي دلته چې کم دی نو کله طالبانایزیشن نو په سواد کې په بونیر کې په دغه ځایونو کې ډېر سخت چې کم دی نو وایلیشن او خلک چې کم دی خو زموږ دلته پټاقه هم نه چاودي دا ډېر پرم نه خلک دي سرجي په اسلام آباد کې یو قانون چې لاګو شي نو مخکې موږ ځان باندې لاګو کړی دلته یو پټاقه هم نه ده چاودي نه چېرته دماکه شوې ده نه چېرته سکول ځای شوی ده نه چېرته پولیس سټیشن ځای شوی دی نو زمونږ خاص کر زمونږ د کوهستان خلک ډېر پرم نه خلک دي او موږ ډېر زیات پرم نه یو خو داسې شی دی چې د حکومت د ترجیحي بنیادو نه موږ ډېر زیات محرومه یو تشې وعدې دي سره او تشې وعدې زموږ سره کوي بره ورته سیاسن کنډه وایي ډېر ښایسته ځای دی سرجي هغې کې چې سرکاري ریسټ هاوس جوړې شي هوټلې جوړې شي نو دلته به ټوریزم مخه شي زموږ دا روډ جوړ کړي سرجي زموږ دا روډ چې کم دی دا جنت دی خو د جهنم په لاره ورته موږ راځو تاسو به بېګا رالی سرجي څومره ګران دی په دې کې ډېر دا زما شاته چې دا ځای ښکاري په دې ځای کې یو ډاکسن حادثه وشوه او په هغې کې چې کوم دی 4-5 کسان جانونه چې کوم دی هغه ضایع شو زنانه او ماشومان زخمیان هم شو جي نو زمونږ چې کوم دی د روډ د مونږ ته ډېرې زیاتې مسلې دي ډېرې زیاتې ستونزې دي ډېر د ټول نه خو زه د وطن اواز د بونیر نه چې زمونږ د میډیا ټیم کوم راغلی د هغوی شکریه ادا کوم چې زمونږ ټول ملاکنډ ډیویژن او کې پي ډېر زیاته پسمانده علاقه ده بیا دیر چې کوم دی کوهستان کومراټ دا علاقې ډېر پسمانده دي چې دا په سکرین باندې راشي او زمونږ څومره بالا افسران دي حکمرانان دي حکومتونه یې چا څه اقتدار دی چې هغو ته دا ورسیږي او د دې په علاقې کې چې څومره مشکلات دي چې په هغې باندې نظر واچوي او مشکلاتو کې موږ سهیل وکړي زما نوم شمشیر علي آزاد دی زه د اپر دیر د یورین کونسل پاتراک شرقي مخکینی هم د وی سي ناظم وم د سیاسن جي او د هغې نه بعد په دې بلدیاتو کې بیا چې کله الیکشن وشو نو زما د دې علاقې خلکو الله په ما رحم وکړو د دې علاقې خلکو بیا په ما اعتماد وکړو او د دې کونسل بیا زه منتخب چیرمین یم په دې دوران کې جی او بله د دې ټوله کیپاسټي څومره ده او څومره کورونه دي نه مستفید د دې نه موږ سره دا کیپاسټي چې کوم ده نو دا تقریبا 4000 کورونو ته به دا بجلي پوره کېږي لکه کار کولی شي اوس دا 755 کورونه چې کوم دي نو هغو ته دا بجلي ورکړه شوې ده او خلک ترې مستفید دي دا باقي کوم کورونه چې کوم دي چې کومو ته بجلي نشته د هغې دپاره تاسو څه پلان لرئ او د هغې ولې چې دې ته الټرنیټ بل سور نشته همدغه بجلي ده نو کوم کورونه چې پاتې دي د هغې د کنیکشن طریقې کار څه دی او تاسو به د هغې ستونزې ستاسو مخې دي داسې ده جي چې دا زمونږ په 9 کلو کې دا بجلي بلیږي 9 کلي چې کوم دي دې کې چمکوټ دی تونې دی او بیشو ده جیکن دی جیکن بالا دی او پینګاس دی برنګې دی او سیاسن وی سي دی په دې کې چونډیالګل چې کوم دی نو دا زما په وی سي کې دی او د دې لپاره دې خلکو باقاعده اوس روپۍ جمع کړلي لکه کومه چې داخله ده هغه جمع کړلي او انشاءالله تعالی زموږ د کوشش دی چې زر تر زر په دې باندې کار شروع کړو چې دا کلم شامل کړو چې د دوی دا مسله حل شي اگر چې د خیبر پښتونخوا د حکومت او خصوصا د پی ټی آی د حکومت دا سلوګن دی چې نوي ځایونه دي هغه را په مخه کې او په هغې د سیاحت د فروغ دپاره کار وکړي دغه جنت نظیر ځای چې په یو خواته نه د سندرای وادي پرته ده کوم چې ځان له ښایسته علاقه ده په بل خواته نه د کومراټ وادي پرته ده کوم چې په میډیا باندې ډېر زیات راغلی خو د کومراټ په ترخ کې واقع دغه جنت نظیر ځای چې څنګه د دیر د نواب په وخت کې وروسته پاتې شوی و ځپلی شوي همدغسې په 2022 کې د پی ټي آی په موجوده دور کې هم دغه خلک ځپلې او د بنیادي سهولیات زندګۍ نه محرومه دي یو خوا کروډ نشته د سکول اوبه نشته
او په دې ځای کې د تعلیم سہولیات نشته، نو بل خوا دغه خلک د ژوند د ټولو سہولیاتو نه محروم دي. د دې ځای خلک مطالبه کوي چې دې ځای ته دې په هنګامي بنیادونو باندې د سیاحتي مقام درجه ورکړي شي، د دې ځای روډ، د دې ځای د صحت، د دې ځای د سیاحت د فروغ لپاره د کار وکړي شي. حکومت دې دغه ځای را برسېره کې راښکاره کړي او په دې کې د سیاحت د فروغ لپاره هم کارونه وکړي شي چې دغه خلکو معیار زندگی هم بهتره شي، بنیادي سہولیات ورته هم راشي او په خپل کور باندې دغه ښایسته ځای کې ورته د روزګار مواقع هم په لاس راشي. دوا خان جانان، आवाज ټایم.